الف لام را دا سورہ ابراہیم دے. سورہ ابراہیم ورته ویلی ہے ځکه دی کې ذکر د ابراہیم علیہ السلام دی. سورہ ابراہیم نازل شوه ده پس د سورہ نوح نه. حالت جمعی کې 14 نمبر دی. په حالت نزولی کې 2 نمبر دی. ربط مناسبات د مخ کی سره دا دی چې د مخ کی سورات په آخر کې ذکر د منکرینو د رسالاتو په دې کې اول کې ذکر د رسالات دی. یا دا وایا چې د مخ کی سورات په آخر کې ذکر د قرآن د دې سورات په اول کې چي دی ذکر د قرآن دی. یا دا وایا چې مخ کی سورہ رات کې ابتدا په حروف مقطعات سره شوی و او د دې هم چي دی ابتدا په حروف مقطعات سره. خلاصہ د سورۃ دا دی چې د معرضینو د منکرینو د پر تهدید دی چې کوم قیامت نه مني هغه د پر شی ویرول. سورہ ابراہیم دا مکی سورۃ. الف لام را الله خپویږي په معنی او مراد د حروف مقطعات باندې. کتابونو دا دلیل وحی ده په توحید باندې پر رسالت باندې. کتابون کې تنوین د پاره د تعظیم ده. هاذا کتابون دا عظیم شان کتاب ده. کتابون دا عظیم شان کتاب ده. دلیل څه ده؟ انزلناه دا دلیل ده. عظیم شان کتاب څنګه ده؟ سما نازل کړی ده الله نازل کړی ده نه دا عظیم کتاب ده. عظیم کلام ده. ملوک الکلامی کلام الملوک خبرې د بادشاهانو څه دي. ملوک الکلامی دا د خلکو د خبرو بادشاهان. د بادشاہ خبرم د خلکو د خبرو شي بادشاہ. د بادشاہ خزم د خلکو د خزو شي بادشاہوي کړ. بیگم صاحب کتاب انزلناه الیک دا عظیم شان کتاب نازل کړی دی. نسبت تشریفی دی. ما نازل کړی الیک تا ته نازل کړی دی. کتاب عظیم شان دی. لګون کې عظیم شان دی. مرسل عظیم شان دی. لګون کې مرسل الی عظیم شان دی او مرسل به عظیم شان دی. جبرئیل علیہ السلام راوړی هغه ځای نه سره غلی دی. هغه عظیم شان دی. لوح محفوظ دی. کومې میاشت کې سره غلی دی هغه هم عظیم شان دی. انا انزلناه فی لیلة القدر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. څومره عجیب دی دا قرآن. عظیم ذات طرف نه عظیم انسان باندې په عظیم میاشت کې په عظیم غسرا قاصد سره الله ران لګل دی. عظیم ځای نه راغلی دی. عظیم طرف نه راغلی دی. عظیم انسان ته راغلی دی. ټول عظمت دی د قرآن. دا دومره لوی کتاب دی لتخرج الناس ستوبه سے خلق لرا من الظلمات د تیاروی د کفر نه الی نور په طرف د نور د ایمان. کفر د پاره اسباب ډیر دي ځکه ظلمات جمع ویل او هدایت د پاره سبب یو دی څنګه شه دی اسلام دی. اسلام یو دین دی سل نه دی. د گمراه کولو د پاره ادیان ډیر دي. باذن ربهم به حکم درب د دوی سره الی صراط العزیز په طرف د لارې د غالب ذات. الحمید صفت اول شهد الله الذي الله غزاد دی. دلائل بینوی دلائل عقلی دلائل. الله الذي الله غزاد دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض صد د پاره کائنات ثابت دی. هغه شونه صدی پاسمانونو کې هغه شونه صد بزمکه کې دی. وویل للکافرین هلاکت دی بربادی دی کافرانو د پاره من عذاب شدید د عذاب سخنا. دوی د پاره عذاب شدید دی. دوی دومره دلایل نه مانی. الذين يستحبون الحياة الدنيا دا کافران سدي
یستحبون دوی محبوب غنی الحیات الدنیا لذات ژوند د دنیا علی الاخرت په آخرت باندې ويسدون عن سبیل الله او د من کوي خلق لره د دین د الله نه ويبغون هاي وجا او دوی طلب کوي پدې کې کګواله دازه ته توحید کې لکګواله لګ دا خدایانه مومن سیده لار خو د اسلام دی دوی د یو بل طرف ته ورکی شي کوي کګواله یو بل طرف ته ورکی هغه کوي یو بل طرف ته ورکی جولونه وای اولئک فی ضلال بعید اولئک دا کافران سدي دوی دی فی ضلال په گمراهی کې دي د هدایت نه بعید لره دی په ضلال بعید کې دي د هدایت نه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه نذر لګل مونږ هیڅ یو نبی مگر لګل مده په جبه د قوم د باندې لیبین لهم دې د پاره چې بیان کې دوی لره په خپل جبه کې احکام د الله تعالی خدای حکمونه په خپل جبه کې چک بیان کی فیضل الله من یشاء پس الله تعالی گمراه کوي هغه چاله چې الله وغواړي ويهدي من يشاء الله تعالی چاته وغواړي هغه د هدایت وکي او هو العزیز الحکیم الله تعالی غالب ذات حکمت ولاد ولقد ارسلنا موسی یقینا موږ را لګل موسی علیه السلام بیااتنا په معجزو سره مونږ د حکم وک ان اخرج قومګه چې او بسا د استاد قوم ظلمات هغه تیارې د کفر نه د شرک نه څنګه مختلف قسمونه دي له نور په طرف د نور د ایمان وذکرهم بایام الله او ویرو دوی لره په اغوری زود الله سره د مخکنه قومونو عذابونه ورته بیان کا ان فی ذلک لآیات یقینا بدی مذکور کی لآیات دلائل دی پنبوستا باندې لكل صبار شکور د هر صبر کوونکی لرا شکور څنګه قدردان وي وإذ قال موسی لقومه یاد کا هغه زمانی لره کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم دا اذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم ذکر دې تاسو باندې هغه نعمت بینوي از انجاکم اغوا کې تاسو د نجات در کو خلاص کړي تاسو من آل فرعون د آل د فرعون اخلاص کړي یسومون سوء العذاب چر سوال تاسو لره بد عذاب ويذبحون ابناءکم او ژوند ذبح کول تاسو زمانہ ويستحيون نساءکم ژوند پر خودل استازو خدي وفي ذلكم بلاء پدغه انجا کې تاسو د پاره نعمت وو من ربکم د جانب در تاسو نه عظیم لوی نعمت وو تاسو د لوی ظالم نه چکړ یا وفي ذلكم پدغه ذبح د اولاد تاسو کې او په ذبح د ابناو کې په استحیا د نساو کې بلاء د چيو مصیبت امتحان و عذاب تاسو د پاره عظیم لوی عذاب و اذ تأذن ربکم یاد کا هغه وخت لرام کله چې اعلان وک ربکم تاسو رب لئن شکرتم لازیدنکم کچېره تاسو شکر یاد کړل د الله د نعمتونو نو تاسو ته نعمتونه چه کوم زیات کوم ولئن کفرتم کچېره نه شکر مو وکړه ان عذاب لشدید زما عذاب شه ده سخت وقال موسی ان تکفروا کنا شکری کوي انتم تاسو ومن فی الارض جميعا طول فان الله لغنی حمید الله تاسو ته پروا نشته ده بے پروا ذات صفات ول شوه ده محمود ده علم یاتکم کا چر تاسو کفر کوي د الله تعالی الله بس زادر کی تاسو ته حاجت نشته ده علم یاتکم نبأ الذین ایا نه ده رغله تاسو لرا خبر د هغه کسانو من قبلکم چې تاسو نه وړاندې تیر شوی دي قوم نوح و عاد و ثمود قوم د نوح علیه السلام عادیان او ثمودیان والذین من بعدهم هغه کسان چې دوی نو ورستر غلي دي لا يعلمهم سند معلوم تقدین ورست قومونه نور د سیدی څنګه ته پیغمبران رغلي دي ایمان نه دروړي بیا سزاوار شوی دي ندی معلوم دا قومنا پیغمبران الا الله مگر چات الله ته معلوم جاءتهم رسلهم را بغلو دوی لره پیغمبران د دوی بالبينات په معجزو سره
فردوا ایدیهم پس دوی بو رد کړلو ایدیهم لسونه خپل فی افواههم په خولو د پیغمبرانو کې داسې د خولې ته به لاس شک داسې به د خولې ته لاس ویر وړلو چې تاسو غلی شئ دې دپاره چې د پیغمبران چې چوپ شي وقالو یدا معنا فردوا ایدیهم دغو خلکو یوړلو خپل لاسونه فی افواههم خپل خولو ته داسې د ډېرې غصې نه په پیغمبر باندې غصه به ورته د چک به په څه باندې ولګو په خپل لاس باندې وقالو دوی به وایي نا کفرنا بما ارسلتم به مونږه کافران یو په هغې باندې چې تاسو رالیږلې شوي یې په دې سره و انا لفي شک مما تدعوننا مونږه په شک کې یو هغه شي کې چې تاسو مونږ هغې طرف ته بولئ چې توحید دی الیه کوم شي تدعوننا الیه کوم شي د تاسو مو بولئ مریب ډېر شک کوونکي یو مو په دې قالت رسلهم وی دوی د پیغمبرانو د دوی افی الله شکون آیا په توحید الله کې شک کوئ تاسو او حالان کې فاطر السماوات والارض دا الله تعالی پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی یدعوکم لیغفر لکم الله تعالی بخنه السلام علیکم هم افی الله شکون فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين دا سورہ ابراہیم دے آیت نمبر دے لسم رکو دویم دے دے سبق تعلق مناسبت مخ کی سرا واضح دے مخ کے بیانو آیتاسو تا دا قوم دا نوح او قوم عاد و سمود خبر نه ورغله تاسو دا غینا عبرت نه ده خسته هغه پیغمبران چې دین ورسته راغلي دي څوی الله نه علاوه بل چاته نه دي معلوم قوم فردوا ایدیهم قوم څه معامله وسوک قوم خپل سنا رد کړل یوړل فی افواههم د دوی خلوی ته پیغمبرانو خلوی ته وی چې غلی شي دا خبرې ما کوي او آخر کې دا وی چې مونږ تاسو کوم شی به خبره کوي مونږ نه منو قالت رسولهم دوی ته پیغمبرانو سو جواب ورک قالت او رسولهم هغه پیغمبرانو د دې قومونو کوم قوم ته کوم نبی راغلی او هغه خپل قوم ته دا خبره کړې دی اف الله آیا په ذات د الله تعالی کې اف الله یا په دې خبره کې چې موږ الله را لېږلی په دې خبره کې شک کوم تاسو شک کوئ د خدای په ارسال کې شک کوئ فی الله فی الله آیا په الله کې په ذات د خدای کې تاسو شک کوئ شک محل نه دی ولی ځکه فاطر السماوات هو فاطر السماوات دا الله تعالی پیدا کوونکی دی د اسمانونو بغیر د مثال سابق نه مخکې شکل صورت نو والارض او پیدا کوونکی د ځمکې دی بغیر د مثال سابق نه یدعوکم او دا الله تعالی تاسو ربولی په زرعی په ژبه د نبی سره یدا ووایه په سنت د نبی سره
یا دا پرالېږلو د نبي سره تاسو را بولي د نبي واسطه وي د خدای او د مخلوق په منځ کې لیغفر لکم من ذنوبکم لیغفر دې د پاره چې وبخي الله تعالی تاسو لره من ذنوبکم ستاسو ګناهونه ستاسو هغه کفر ته تاسو مخکې کړی دی او تاسو ایمان راوړئ ویؤخرکم الی اجل مسمی او وروسته کې تاسو لره عذاب در باندې رانولي تاسو ته مقادر کې الی اجل مسمی هغه وخت مقرره پورې قالو دوی اوی هر نبی ته خپل خپل قوم وی ان انتم الا بشر مثلنا ان انتم نه تاسو الا بشر مگر انسانان مثلنا زموږ تاسو انبیاء نه وي تاسو انبیاء نه وي کچېرې تاسو انبیاء وئ تاسو انبیاء وئ تاسو به بشر نه وئ انسانان به نه وئ دوی دا ووایي د بشریت څه دی دا د نبوت نه خلاف دی دا خو د دوی حماقت و تريدون تاسو اراده لرئ ان تصدونا هر نبی تا خپل قوم وي تاسو اراده لرئ چې تاسو منع کوئ تصدونا منع کوئ مونږه اما د هغه دین نه کان یعبدو آباؤنا چې عبادت وکړو پلرانو زمونږه هغه مو خيار حال کو کنه ویلې پلار نیکه د مونږ نه پوهېدو قرآن و حدیث او فقه چې یوه مسله درته وښیي صحیح مسله او پلار نیکه به د په خپل رسم رواج باندې روان وي پلار نیکه به د په بېدینۍ باندې روان وي ظلم باندې روان وي نه ته به بیا هغه رسم رواج د پلار و نیکه پرېږدي قرآن و حدیث ته به غاړه کېږدي ایمو پلار و نیکه خو ښځو ته میراث کې حصه نه دی ورکړی که ملا درته وایي چې وروره میراث کې حصه ورکړه او ته ورته وایې چې پلار نیکه دا کار نه دی کړی موږ څنګه وکړو دا قیاس علی الفاسد دی پلار و نیکه هغه چې هغه دینداري علما اتقیا تیر شوي دي او دا بېدینه خلک چې څوک لاړ دي دنیا نه او په بېدینۍ باندې لاړ دي هغه دلیل نه دی فاتونا بسلطان مبین تاسو راولئ موږ لره یو دلیل راوړئ یو دلیل موږ ته څرګند په دغه صحت د دعوې د تاسو باندې چې تاسو موږ نه بهتر یو د پلار نیکه دین مو پرېښلو قالت لهم رسولهم اوی دوی لرا پیغمبرانو د دوی ان نحنو نیو مونگا الا بشر مثلکم مگر انسانانیو پشان ستاسو بشریو تاسو غوندې بشریو موږ ملائک نه یو موږ دا دوا نه دی کړی او دا بشریت څه دی دا د نبوت نه خلاف نه دی تا مو غوندې سړی نبی وایي هر قوم نبی خپل قوم ته وایي مونږ هم بشر یو تاسو غوندې خو په دا بشریت کې فرق دی ځنه انبیا دي ځنه اولیاء دي صحابه دي فرق په مراتبو کې اندغ بشر کې دی ځنو ته الله چاته مرتبه ورکړي دي ځنه ادنا دي ځنه متوسط دي
وایي چې امام صاحب یو سړی و خو ما ورته غوندې سړی نه و. چې امام صاحب یو سړی و، ابوبکر صاحب هم یو سړی و، عمر هم یو سړی و، عثمان هم یو سړی و. سړی کې فرق دی، نه هر زن زنیست، نه هر مرد مرد. هر سړی نه وي. هر سړی هغه سړی نشي جوړېدی چې هغه ابوبکر دی، هغه عمر دی، هغه عثمان دی، هغه علی دی، هغه صحابه دي. هر سړی هغه شی سړی نشي جوړېدی. سړی خو نبی هم سړی وي او په نبوت درجې باندې فائز وي، اعلی درجه وي د نبی. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. خبره ده دی دغه ځای ته غوږ شئ. مونږ خو بشر یو، مونږ دا دعوا نه دی کړې چې مونږ بشر نه یو. ولكن الله، لیکن الله تعالی څه دی، یمنو اعلی احسان کوي په نبوت سره، اعلی من یشاء په هغه چا باندې چې الله وغواړي. چې موږ ته نبوت راکړی دا خو د الله احسان دی. نو دې کې د تاسو ته څه تکلیف دی؟ تاسو یې څه ته انسان یې نه ده منم. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. هغوی مخکې ووایي که چیرې تاسو پیغمبران وایئ، تاسو فضیلت وي تاسو دپاره، نو فاتوا بسلطان مبین، حجت راوړئ، دلیل پیش کړئ. وی ته د پیغمبرانو جواب کې او خپلو قومونو ته وما کان لنا، مونږ دپاره نه دی دا اختیار څه ان ناتیکم چې مونږ راتلل وکړو تاسو لره بسلطان په یو حجت سره، الا باذن الله، مگر په اذن د الله سره، په اراده او حکم د الله سره. جنه دا معلومیږي چې معجزات د نبی خپل اختیار کې نه وي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دا د قیامت پورې د انسانیت د پاره د تسلی یوه جمله ده. وعلى الله فالله باندې فليتوكل المؤمنون. بروسه د وکي ایمان ولا خلق. کچېرې تا نه مني وروره، تا خبره نه مني، حقه خبره قرآن و حدیث د نه مني، بروسه به چا وکړه؟ بس پرېږده که خواښه د مېرمنې که پخې خورې کړې ته خپل کار کوه. هغه څوک دی چې تهمت ورباندې نه شي، غوږ په هېچ چا باندې مه ږده، خپل کار کوه. سړی لمونځ نه کوي، ته ورته واز نصیحت وکړه، څه نه یې کوي ته لمونځ کوه که نه، ته بروسه په خدای وکړه. څوک یې نه مني نه دې مني. وما لنا، مونږ باندې څه شوي دي الله نتوکل علی الله، چې مونږ به بروسه نه کوو په الله باندې. وقد هدانا سبلنا، یقینا مونږ لره ښودلي دي لارې د نجات زمونږه، د نقصان والا لارې ښودلي دي چې دې نه ځان بچ کړئ، او د منفعت والا لارې ښودلي دي الله تعالی مونږ لره څه په دې باندې روان شئ. وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا، ولنصبرن خامخا مونږ به صبر کوو علی ما په هغه شیونو باندې آذیتمونا چې تاسو مونږ ته ضرر رکوئ. ضرب، شتم، لعن، طعن. قوم به خپل پیغمبر ته لعن طعن ویله که پیغمبر وایي دا قیامت پورې دا سبق دی چې وروره صبر وکئ. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، مونږ به صبر کوو په هغه شي باندې چې تاسو مونږ د تکلیف راکوئ. ملا صاحب تا دپاره هم دا سبق دی. د پیغمبرانو وظیفه به کوې، خلکو ته واز نصیحت کوې، لار به ښایې. که بیا وي چې دا پلانکی ملا دی، بیا چی کوه؟ بیا صبر کوه. که چا ته د تکلیف رسولو، بیا چی کوه؟ صبر کوه. قرآن رهبری کوي که نه کوي؟ اندا سبا د پیغمبرانو کیسې، دا کیسې بینول دي، دا رهبری دی، دا عبرت دی، سبق دی. قیامت پورې به سبق حاصلوي. چا ته صبر کړی دی هغوی ګاټه کړې،
وعلى الله په الله باندې فلیتوکل المتوکلون برسا د وکی هغه برسې کوونکي توکل د وکی په الله باندې توکل کوونکي نه په اسباب باندې اصله وي باندې برسا ونه کوی سبق دې کنه دې جوړوای تیروای خبرو صاحب چوکای الله کوي دا څومره جبا جمله وعلى الله فالله باندې نه په بل چا باندې فلیتوکل المتوکلون اعتماد برسا د وکی هغه برسې کوونکي اعتماد توکل کوونکي د په الله توکل وکي اصلاح باندې نه کیږي کوانی والا څوک دی الله الله نماز خوا واخلي کنه د سړی ور باندې زړه سور شي الله وقال الذين كفروا لرسلهم وقال الذين سراد دي خبرنا وی هغه کسانو چې وو کافران لرسلهم خپل انبیاء او رسولانو ته سم شوي لنخرجنكم من ارضنا من مخامخاتاس او بسو د خپل ځمکینه هر نبی ته خپل کوم څه ویلي کلی نه دو بس علاقه بدر د کو سم شوي او لتعودن فی ملتنا یا تاسو واپس په دین زمونږ کې ای خبره ومنئ فاوحى الیہم ربهم وحی وکړه الله تعالی د انبیاء ربهم رب دوی لنهلکن الظالمین خفکه ګما مونږ به هلاکو ظالمانو ولنسکننکم الارض من بعدهم مونږ به اوسو تاسو په دغه ځمکه کې سدوی تاسو ونشړي وباسمو من بعدهم من بعد هلاکهم پس د هلاک د دوی نه به مونږ تاسو ته د ځمکه دیر کوو مو پیغمبرانو صدا ودا کافر سره د هلاکت وعده دی مؤمن سره د چیز دی د نجات وعده دی خو صبر وکړئ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید ذالک دا مذکور څه دی هلاکت د دشمن څه دی او نجات د پیغمبرانو د مؤمنانو لمن خاف هغه چا د پاره دی چې ویریږي مقامی وخاف وعید مقامی قیامی هغه قیام زمانه ویریږي چې ماته مخ ادریږي د قیامت نه ویریږي جزا او سزا نه ویریږي دا نجات څه دی هغه چا د پاره دی وخاف وعید او ویریږي زما وعید نه وعید تهدید ویرول زما ویرولونه ویریږي مطلب دا دی قیامت منی حساب کتاب عذاب نه دی چه کوي ویریږي دوی د پاره نجات دی واستفتحوا وخاب كل جبار عنید واستفتحوا طلب د فتح وکو پیغمبرانو طلب د نصرت وکو پیغمبرانو په دشمنانو باندې وخاب مراد شو كل جبار هر تکبر کوون کې عنی سرکشا من ورائه جهنم د دنیا سزا مو ورکړه من ورائه د دین اورستا سده د دنیا نه اورستا جهنم اخرت کې جهنم دی ويسقا او اسکله وشي مما ان سدیدن د اغه او بوې زیرو زود وینونا دی باندې به اغه زوی وینس کله شي په جهنم کې یتجرعوه په دما غړق غړق سي تیرول رکاګ بده لرم ولا یکاد قریبنا د یسیغه سو تیر کړي داوب یسیغه قریبنا د چې داوب تیر کې دومره بسختی ویاتی الموت
را بشی بد باندې الموت اغا اسباب د مرګ من کل مکان د هر جانب نه وما هو بمیتن دا جهنمی بنوی مړکی دونکې په دغه جهنم کې مړکی کې بنا دومره تکلیف وی لکه سړی مار ته نږدې شي مړکی کې بنا ومن ورائه عذاب غلیظ ما سوا د دینه د پاره د عذاب غلیظ سخت مثل الذين كفروا بربهم مثال د هغه کسانو چې هغوی کفر کړی دی په خپل رب باندې اعمالهم کرماد اعمال حسنه د دوی څه دي کرماد په شان ته د رما دي اعمالهم حبطت اعمال د دوی باطل دي نیک اعمالونه د کافرانو چې کلختیو د طویلې جوړوي دا باطل دي دی باندې اجر ورته نه ملويږي وروره په دې باندې ښه سړی نه جوړېږي ته لټرین جوړ خدای ته دا ډېر ښه خالی د دوی عملونه باطل دي وروره که ښه وي و که نه وي ښه نو ته بیا د دوی اقتدا نه کوې که نه خپل مشر به نه جوړوي د لټرینونو والا د لښتیو والا د نالیو والا کوي به دا خو خادمان دي د مسلمان کوي د هندوستړی خدای ناروزه ته ورباندې اعتماد نه کوي چې ته د خپل ملک د خپل وطن وقدار یې جوړ کړي دوی عملونه خدای باطل کړي دي کرامات بشان ته د یروي څه فایده شته او ورباندې راشي هېڅ هم نشته هوا ته لړی کافر عمل هم دا شی دی د دغې څه حقیقت نشته کوم عملونه کوم عمل څه دوی ښېګړه کوي ایمان علاوه او خدای ته قبول په دې باندې کابر کې فایده نه ملي قیامت کې فایده نه ملي اشتدت چې سخت شي به بد باندې اریحو په دې رماد باندې یومن آصفن په هغه ورځ کې آصفن صدا هوا ډېره سخته وي صبح هوا ورباندې راشي هوایي شی کې دایرې چاتی د دوی عملونه داسې دي ثواب پرې نه ملویږي په دغو عملونو باندې لکه څنګه ایرې دي بې معنې څه هوا ورباندې راشي وچاتې کې هوا یوسي د دوی بیا ونه بیا به راټول کړي دغه دایرې بیا راټولې کړي لاړې شي ګاردونه جوړ شي د دوی عملونه دا شی دي چې دې باندې دوی ته فایده نه ملوي لا یقدرون دوی به قادر نه وي مما په هغه شي باندې کسبو چې دوی کسب کړی دی په د عمل نه علی شیئن په هېڅ یو شي باندې چې دوی ته اجر میلاو شي په ده باندې ذلک هو الضلال البعید دا ګمرهي دا ډېره لرې د حق نه بعید ده دی دا کفر څه دی دا ګمرهي ده البعید لرې ګمرهي دی د حق نه د توحید نه د ثواب نه الم تر ان الله خلق السماوات والارض الم تر آیت نګوره اے منکرا یا اے مخاطبت نګوره څه الله تعالی څه دی ان الله یقینا الله تعالی خلق السماوات والارض الله پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې بالحق الله پیدا کړی دي تنها بالحق د پاره د بیان ولو د حق د پاره د ظاهر ولو د حق او د باطل یشا کچری الله وګړي یذهبکم اے د مکه ولا خلقو یذهبکم تاسو بلری کې د مکه نه خپل ځایونو نم ختم کی مړم کی ویاتی بخلق جدید او راب ولی مخلوق نوے څنګه بچوي تابعدار د الله بوي وما ذلك على الله بعزيز دا نوې مخلوق را وستل نه ده په الله باندې بعزيز مشکل دا الله تګران نه ده دریم رکوع ده آیت نمبر 10 سورہ ابراہیم
سورہ ابراہیم شلم نمبر آیت وبرزوا للہ جميعا او دا خلق سدی دا کافران سدی دا مومنان دا ټول خکارا بشی دوی په قیامت کې چه بشي الله تب مخمخ شي دا ټول پوریز د قیامت کې نارینا زنانا مسلمانان کافران ټول به د قبرونو نه راوځي د پاره د حساب برزو مزید قیامت د پاره د مزید لفظ استعمالای سو راز دی ورکه راز دادی د واجب د تحقیق د قیامت نه صدای کې کینی دی د څه د پاره یقین حاصل اولو د پاره صدا قیامت خامخا رسی مزید مضارع نه هو پیګو کان مزید لفظ استعمال کو وبرزو یعنی دوی به ظاهر شي لله الله لرا عبد او معبود اعلی ادنا نر او خزی کافر او مومن جميعا ټولو فقال په دغه وخت کې به وایي الضعفاء اتباع خلق تابعداران خلق الضعفاء لاندې خلق اے مولا لاندې خلق مسیا خلق څه خلق ته نشلی نظر کوي ځان پسې روان کړي ایما خبره به مانی کني خیر ده نشته دا ضعفاء دي للذین استكبروا او خلق تبوای څنګه ځانونه لوی ګڼلې دي متکبرین دي څنګه د قوم مشران دي لیډران دي جیدادي خلق دي غریبان خلق مالداران خلق خو هغه خلق څنګه بيدینه دي په چا باندې بدازي وته سینه لګي صداغه دي داده متصل الحمدلله مسلمان او وای کافران ضعفا چاته وای هغه کافرانو وډه رګانو تا چدریانو تا ان كنا لكم تبعا مونږ خو دنیا کې تاسو تابعدارو می تاسو خبره منله تبعا تاسو مو د چات نوې مغه خبرم کول تاسو مو د چا نوې مغه ته مو وټ ور کوله دنیا د مغه حمایت مو کوله د باطل ملګرتیا مو کوله فهل انتم مغنون آیا د تاسو چې مغنون د فکون کې عنا زمنا من عذاب الله څه شي عذاب د الله تعالی من شیء څه شای موږ دنیا کې تاسو ملګرتیا کړی و تاسو موږ د عذاب څه وکړ کنه قالو دا مشران وای څومره سخت خبره قالو دوی بو وای دا مشران کشرانو تا لو هدان الله لهدیناکم کچری مون ته خدای هدایت کړو دنیا کې مو تاسو ته چا کړ سموا گمراو سمو بلاری تاسو ته مو چا کړ سواء علینا برابر دې په مون باندې اجزعنا ام صبرنا مشران بو وای کشرانو دا ضعفاء دا خبره برابر ده په مونږ باندې اجزعنا څمونږه جزع وکو فریاد وکو بے صبری وکو ام صبرنا یا صبر وکو بے صبری وکو یا صبر وکو دا څه فائدہ نه کوي مالنا من محیص نستا د مونږ د پرن نورې زائد تیخت د خلاصي آج हम सब पकड़े गए تیخت ځای محیص مخلص د خلاصي ځای نه نشته د اورورا دا واخې به کوم باطل خلکو ملګرتیا لاندې خلکو کړي وي دغه په واجب باندې د باطل ملګرتیا یې کړي نه دا به ډېر پریشان شي دا مشران به وایي دا کبرا به وایي ووعدتکم کوم دی وقال شیطانو او به وایي شیطان لما قضی الامر کله چې پراشي امر شیطان با وتختیږي خپل خبرې نه به شیطان آشي
واپس بشي سنه ما تاسو ته صرف دا وعده کولې نو ما تاسو باندې زور نه دی کړی خپلې مرضی باندې راغلی ما خبره ما ډېره په مینې منلې ده ما تاسو نه زور نه ان الله وعدکم یقینا الله وعده کړی و د تاسو سره وعده الحق هغه حق وعده وا او وعده دا وڅ قیامت برسي او جزاء او سزا ده بدل ده ثواب ده عذاب ده خدای تاسو سره دا وعده کړی و دا حق ده ووعدتکم ما وعده وکړه تاسو سره په دنیا کې فاخلفتکم ما تاسو سره مخالفت وکړو د وعده اما وعده حق نو وما كان لي عليكم من سلطان نو په دنیا کې دا قیامت کې شیطان وای وما كان نو مال علی مال علیکم په تاسو باندې من سلطان دلیل او حجت زور تاسو باندې خدامه زور نو زه تاسو نه مسلط نه وکنه الا صرف مگر دمرا خبره وا اندعوتکم فاستجبتم لی چې ما دعوت درګ تاسو لره فاستجبتم لی تاسو قبول کو دعوت زما د خدای دعوت مقبول نه کوي ما مقبول فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما ملامت کوي خپل ځنونه ملامت کوي په اطاعت د دشمن سره تاسو د دشمن خبره منلې دا ګرام تاسو دشمن به وته وای شیطان وای تاسو خپل ګرام مونږ زنه ګرام ما ملامت ماره په لځه ده نه لیدل لیدل ته ولوموا انفسکم څوک د چا په واجه گمراه شي قیامت کې به تدا شي وایي ما زور نه و در باندې څومره بات زوی دی هغه کې بیا څه فایده کوي دنیا کې سباق دی د حق ملګرتیا دنیا کې دی هر ځای کې هر شي کې هر خبره کې د حق ملګرتیا دنیا کې او د الله حکم تلیدل دی او د نبی طریقې تلیدل دی دنیا کې ما انا بمصرخکم زنه امستاسو فریاد رس ما ته چیغې ما کوئ وما انتم بمصرخی نظما فریاد رس تاسی حاجی صاحب اوري نه تاسو ته زغ کوم ما مونږه ګلا کوي نو تاسو نه ګلا انی کفرت بما اشرکتمونی زمون کېریا ما په هغه شی باندې ز تاسو شرک کولو شرک مجوړولو مال را الله سره زمو خدای سره شریک جوړ کړم زمون کېریا ما من قبل دین وړاندې په دنیا کې تاسو خدای سره شریک جوړ کړم کې زنه شیطان بدته وایي چې شیطان در باندې ثابته کی چې نن ورځ خلاصېدای نشي تختیدای نشي ان الظالمین لهم عذاب علیم یقینا ظالمان دوی د پاره د عذاب دردناک ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات دا بشرط ده زره د مؤمنانو وادخل الذين داخل بکړل شي هغه کسان امنو چې دوی ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات اعمال صالح کوي چیرته به داخل شي جنات جنتون تا تجری چې بهیږي من تحتها لاندې د ونو د دینه بنگلوی د دینه الانهار نهرونه اربع خالدین فیها خالدین دوی به همیشه وي په دې بغونو جنتونو کې لا یموتون ولا یخرجون نه به مړ کېږي نه به روځي د جنتونو نه باذن الله په حکم دا باذن ربهم فاذن رب د دوی سره دا د الله حکم دی دا الله اراده دی امر دی چې جنت ته شي خپل عمل باندې جنت نه شي د خدای په فضل بچي کی چې خدا د عمل دا د فضل د رحمت را نیولو ذریعہ دی تحیتهم فیها سلام د دوی هغه پیشکشي څه دی په جنت کې سلام السلام علیکم سلامونه به ورورال ته ټولې ټنډې نشته دي
अलम तरा कैफा आयतन गोरे ए मुखातबा कैफ ضرب الله مثلا څرنګه بیان کړی دی الله تعالی مثالنا کلمتن طیبتن کلمات طیبه څه دی یو مثال وینا لا اله الا الله دا کلمات طیبه کشجرتن طیبتن د دې مثال په شان ته د هغه شجرې طیبه د خیونی اصلها ثابتن بیخ پزمگا کی مضبوط وی وفرعها فی السماء څانګې اسمان ته هوا کې اوچت رسیدلې وي څلور صفاتونه بیان اصلها ثابتن اصل چه ده اسمکا کې ده څانګې پورته لوړې دي هوا کې وایوتی اورد لل کوي داغه ونه او کله آدمی ویا کله حین په هر وخت کې به اذن ربها په امر د رب د الله سره شجره طیبه صفات ده سویخ نه مضبوطه څنګه برالوړي وي او میوه ور کوي په هر وخت کې ور کوي کلمه طیبه مثال ده صد لا اله الا الله اصل صد غزله د مؤمن کی چه ده مضبوط ده سکله تا کلمات توحید ویلا او اقرار د نبی علیہ السلام د رسالت د وکړه لا اله الا الله محمد رسول الله کومز کاوي دا مونږ ته درسي وفرعها فی السماء فرعنا مراد عملونه چې درسي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح خدای ته خیجی اسمان ته خیجی نیکی کلمی عمل صالح لا اله الا الله اسمان ته رسی دیو د الله په منځ کې حجاب نشته دی او بیا څه کوم دی اورورا یوتی او کلها کلهین میوه راوړي میوه پیدا کوي کلهین په هر وخت سمانا دا ونه مضبوطه ویلوړه دی هر وخت کې میوه ورکوي څو وخت کې عمل کوي هغه مقبول دی ځکه د ایمان بنیاد شه موجود دی څومره عجیبه دی باذن ربها بتوفیق ربها فاذن ضرب د دې سره ويضرب الله الامثال للناس الله بیانوي مثالنا للناس د پاره د انسانانو والجن د پاره د فریانو سدو لعلهم يتذكرون د پاره سدو نصيحت قبول کی لغون عقل کور کی وینو دی بو پوښی نو مثالونه څه د پاره دي عقل سمجھ د پاره دي ومثال کلمات خبيثه مثال د کلمې خبيثه څه ده ک شجرتن پشان د اغونی ده خبيثتن څنګه شجره خبيثاوي اجتثت من فوق الارض صدای ولاړوي خخشوي د زمکه په مخ باندې مالها من قرار سنوي اغه د پاره څه قرار آیا اغه ټینګ نه وي معمولی هور باندې راشي به څه کړي کدو مدو یې غتر سوالي دغه بیخ نه وي اغه ونه ټینګ دای نشي په ځای باندې معمولی حرکت سره غا چي کی لړیږي د کفر کلمه انداز شاید کوم سړی کافر دی هغه څه د څه دی کله هم مرشي بیا څه نشته څه د څه دی څه مرشي بیا څه نشته هر څه خاتم ما لها من قرار سنوي دی لره من قرار قرار ہے پزما کې باندې يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله ثابت پاتې کوي الله تعالی الذين امنوا هغه خلق چې دوی ایمان راوړی دی حفاظت کوي بالقول ثابت پاغه قول ثابت سره څنګه لا اله الا الله دی پدې باندې چې کی
ثابت کی فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې مرګ وخته پورې په کلمې د توحید باندې شي روان دوان وي وفي الآخرت په آخرت کې الله تعالی ثابت پاتې کوي مؤمنان په کلمې د توحید باندې په قبر کې الله تعالی د تاسو ورکړي توفیق ورکړي د صحیح جوابونو وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ الله گمراه کوي ظالمانو لرا په څه واجب باندې د پوسټ تلاوت کوي چې کچې اسپغونی سړی اور وخېږي صحیح شزون سره کوه تلاوت کوه ځون سره لکوه ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله الله تعالی کوي هغه یشاء چې الله وغواړي الله هغه کار کوي چې الله ته منظور وي ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ألم تر آیت نګوري اے مخاطبا إلى الذين هغه خلق لر بدلوا چې دوی بدل کړل نعمت الله نعمت د خدای تعالی څخه دین دی دین بدل کفرن په کلمې د کفر سره واحلوا نازل کړل قومهم قوم اخپل سره د جنوننا دار البوار اغا کور د هلاکت لرا ويفعل الله ما يشاء الله کوي هغه چې الله وغواړي هغه باندې څوک اعتراض نشي کولای ألم تر إلى الذين آیتنا گوری هغه کسان بدلوا نعمت الله چې بدل کدین د الله تعالی څخه توحید د کلمه د توحید د کفرن په کلمې د کفر سره واحلوا نازل کړل قومهم فالقوم دار البوار دار الهلاك جهنم دا دار البوار څه شه ده جهنم چې جهنم دې یسلونها پدا سے حال کې چې داخلي کې بده جهنم لروا بئس القرار ډېر بد ځای دی د قراری وجعلوا دیگر سوری دی په تبديل د نعمت د الله سره کو په کفر سره وجعلوا دیگر سوری دی لله الله لرا اندادن شریکان ليضل عن سبيله دې د پاره چې د گمراه شي د دین د الله نه قل تمتعوا تورتوا یا فائدہ حاصل گئے په دنیا کې په خوندونو سره ان مسیرکم الی النار یقینا استاسو زائد ور ګرځېدو جهنم ده قل لعبادی الذین آمنوا ویا هغه خلق لره څنګه زمونږ بندگان دي ایمان وروړي ده یقیمون الصلاة قائم وی منزل را وینفقوا او دوی خرج کوي مما رزقناهم د هغه مال نه چې مونږ ورکړی دی دوی لره سرن په پټې باندې خرج کوي کچېرې صدقه وي مستحب وي مستحب ورکول مستحب صدقې ورکول په پټې باندې بهتر دی وعلانیتن په څرګندې باندې ورکوي او کده واجب یا فرض وي فرض فطره په څرګندې باندې ورکوي واجب دی نور خلقم چه شي ورپام شي صدقه چه کی صدقات الفطر زکات په څرګند دی ورکي صدا خلکو چه شي وته صدا زکات دی نور خلقم زکات شي ادا او پټی نه کی چلات ضروری نه دی او پټی او په څرګند دی دوړو حالتونو باندې جایز دی کچېره په پټی ورکي خو مو هوایس نبي پټ باندې صدقه نفلی صدقه وی اب پټیر کا بهتره جایز دواړه صورتونه من قبل ان یاتی یوم من قبل ان یاتی مخکې درتلو د اغوریز نه چرابشي یوم اغوریز لا بیع فيه زنشتا د خستل خرڅول خرید او فروخت په دغوریز کې کافر لرا ولا خلال او نبوي صدستانا سفارشونه بنای کافر د پاره فائدہ نه ور کوي الله الذي الله غزاد خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا
وانزل او نازل کړي دي من السماء د اسمان ما انوبو په قدرت او طاقت خپل سره فاخرج به پس راویستی دی به په دې اوبو سره من الثمرات د هر قسم وجاتنا رزق لکم او رزق د پاره د تاسو او د پاره د چرپیانو د تاسو کومي وخدي هغه چارو بسي زمکین الله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر الله تابع ګرځولې دي تاسو لره الفلک کشته بغیر د شریکانو نه بغیر د نور خدایانو نه په خپل قدرت سره لتجریا چې و چلیږي دا کشته فی البحر په دریاب کې به امره په حکم الله سره نه د بل چا سره وسخر لكم الانهار او تابع ګرځولې دي الله تعالی د سورل نهرونه وسخر لكم الشمس والقمر الله مسخر ګرځولې دي تاسو د پاره الشمس المرسترګ لرا رڼا والقمر او میاشتا هغه ته نه یې رسېدل دائبین صدا دواړه روان دي دائبین روان دي ودرېدل ورګې نشته دا شی دی بس دا نظام دا شی دی هر وخت جری دی چلیږي ده نور کې ډیزل ختمیږي نه چا نه بیل غواړي دونه زیاته رڼا ورکوي ته پیمون سوی چا نه بیل غواړي یو بیل غواړي د الله اطاعت د الله عبادت د منعم انعام منل دغه اطاعت کول د خدای اطاعت کول دا بیل دی دا انعامات ذکر کوي د پاره چې تاسو الله ومنوي خپل منعم ومنوي دغه عبادت کوي بس د بل چانه وسخر لكم الليل والنهار الله مسخر کړی دي تاسو لرا الليل شپه والنهار ورځ شپه د آرام د پاره ورځ د کاروبار د پاره د معاش د پاره وآتاكم من كل ما سألتموه او در کړی دي تاسو لره اور هغه شای سألتموه چې تاسو غواړئ تاسو کوم چې د ضرورت هغه ټول چا در کړی بغیر د ذکر نه دلته ټول شینو نه دي ذکر الله تاسو ته شی در کړی وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کچېرې تاسو شمار کوئ نعمت د الله تعالی لا تحصوها احاطه نشئ کولی په دې باندې څومره نعمتونه د خدای تعالی دي په یوې سیلوي کې هر نفس کفیرو میروت ممید حیات است اره سیلوي څخکته ځي بدن کې دې سره زیاتېږي ژوند د سړي و هر نفس که برمی آید آره سلوی چه بهر ترسی مفرح ذات خوشلون که دسی شده ده بدن سلوی روزی لا ده خوشحال شه بدن ده خوشحال شه پس در هر نفس دو نعمت موجود است پا هر سلوی که دو نعمتونه شهدی موجود دی نوز دغزای که شیخ سعدی سیبیعی از دست و زبانو که بر آید کز عهده شکرش بدر آید دا چو کوی شي د خدای شکریا ادا کی د خدای شکریا څوک نشي ادا کولای وای چې یا خدایا زه تا شکرین عاجز یم یا الله انده شکریا داود علیہ السلام د الله فرمای شکریا ادا داود علیہ السلام ورته وای الله تعالی ته یا الله کیف اشکرک زستا شکریا څنګه ادا کوم کچېره ز شکریا ادا کوم دا ستا توفیق دی ستا توفیق دا یو نعمت دی د دغه نعمت په بدل کې بیا شکریا ادا کوم بیا توفیق دی بیا نعمت دی بیا به شکریا ادا کوم الله سونه وچات کړ زنه شم ادا کولای تاسو الله تعالی فرمایلو الان عرفتنی اوس د و پیژندلما الان شکرتنی
اوس د زما شکریا ادا کړه. لسونه به اوچتای د زورور په مخ، دومره زورور دی ته تسلیمیږي به او خپل عجز باندې کمزوری اعتراف به دغه په مخ کې کوي چې څومره کولی شي یا به کوې. دین زیات الله پاک چې د کوم عبادت بنده کوي، شپه او ورځې کوي او نفرمانی نه کوي، نعمتونه دین هم زیات دي. چې سړی د شپې ورځې د خدای اطاعت کې تېروي، دا د خدای د نعمتونو بدل کې شکرې بدل کې کام دی. دینه نعمتونه د الله تعالی ډېر زیات دي. بیا به وایي په دې باندې نشي نعمتونو شکر ادا کول، دا کام دی. حکم هم دا دی چې د الله پاک عبادت وکړئ، یو په ژبې باندې به الحمدلله تا نعمت راکړی دی شکریا ادا کوم زه، خو چې کوم نعمتونه خدای در باندې کړي دي د هغې شکریا نشي. لکه څنګه شان د خدای سره مناسب دی هغه عبادت څوک نشي کولی. خو بیا به عجز او کمزوری اعتراف وکړي، بس همدا شکریا چې یا الله زه خو ډېر کمزوری یم، د کوم عبادت زه کوم دا کافي نه دی. وان تعدوا نعمت الله، کچېرې تاسو شمار کړئ نعمت د الله تعالی لا تحصوها، هغې باندې احاطه نشو کولی. ان الانسان یقینا انسان څه دی لظلوم، دا ظلم کوون کې دی ډېر په ګرځولو د الله سره بتان معبودان نور. کفارن ډېر ناشکره دی، کفارن ډېر ناقدره کوونکی دی د الله. وَإِذْ قَالَ ابراهیم، یاد کا هغه وخت لره کله چې وی ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا. دا دلیل دی مخکې دلایل عقلیه دلیل نقلی بیانوي. وَإِذْ قَالَ ابراهیم، یاد کا هغه وخت لره کله چې وی ابراهیم علیه السلام رب ای زما رب اجعل وګرځوه هذا البلد آمنا، دغه شهر د امن والا. کله مکې کوټه جوړه کړه کنه خدای دا بلد وګرځوه امن والا یې وګرځوه. وجنبني او وسط ما لره محفوظ کا ما لره و بنیا زما اولاد، یا زما بچی صدی سکوم موجود دی په ژوند زما کې انا بدل اسناما سمونږ عبادت وکړو د بتانو. خدای مونږ د بتانو عبادت نه چکا محفوظ کا. رب انهن اضللن کثیرا، رب یا رب ای زما رب انهن دا معبودان دا شیطانان سدی اضللنا گمراه کړل کثیرن ډیر خلق من الناس د خلقنا فمن تبعانی، اغا چا څه زما د دین اتباع وکړه فانه مني اغا زمانه ده، ومن عصانی اغا چا څه نفرمانی وکړه زمانه فانک فرعیاتو کې چه عقایدو کې نه فرعیاتو کې فانک غفور تبخون کې رحیم مهربان په دوی باندې ګناو د چکا وبخا. ربنا اعظم رب انی زسیم اسکنت من ذریتی، اسکنت ما دیرا کړل او مې وسول یعنی دیرا مکړ په دیرا ټکه اخپل خلخنا اخپل بچی اسماعیل او مردد څه هاجره ده ذریت نه مرادات وای. بوادن پدا سے بیابان کی غیر دی زرع سخوندا قابل د زرع نه ده فصلونه ورګنه کی. عند بیتک المحرم پنیز دا بیت قریب د بیت تا څنګه محترم ده او معزز ده خدای تعالی را. ربنا اعظمون رب لیقیم الصلاة، دید پارا چه دوی قائم کی منزل را فجعل افئدة من الناس، وگرزوات زلونا د خلقو تهوی چی مائل کیگی الیہم دوی لرا، ورزقهم اے خدای ورک دوی لرا من الثمرات
د هر قسم میوجاتونه خدای دلته خو نه کېږي خو د اطرافو والا کومې میوې کېږي هغه دوی ته چک را روانې هلته څنګه میوې میلاویږي هر وخت هر قسم صفا مزیدار دا د ابراهیم علیه السلام چې دعا ده د هر قسم میوجاتونه لعلهم یشکرون دې دپاره څه دوی شکریا ادا کړي د الله د نعمتونو اے خدایا د دغو خلکو د مکې ولو معیشت ښه که معیشت شی ښه که معیشت یې خدای برابر معیشت د خراب شي بیا به ګردې کوي که نه به کوي بیا به د یهودو نصاراو بینکونو باندې به د نظر وي که نه به دی بیا به لاسو ته نسي خدای معیشت یې برابر دلته یې ووایي مخکې ای خدای وګرځوه دا شهر ربي جعل ای خدای وګرځوه ته دا شهر چې هذا البلد آمنا دا د امن والا وګرځوه او بیا وایي ورزقهم من الثمرات معیشت یې وروسته ذکر کړل امن یې مخکې ذکر کړل دې کې دې طرف ته اشاره دی امنوي معیشت نه رسی معیشت د نه جوړ کله کورمې کې حالات خراب وي هر شي کمای دی وي که نه دی ګډوډ وي امن نه معیشت ګډوډ هر چا دکانونه خراب کاروبار خراب رزق باندې آثار پریشانۍ ټینشنې دا ټولې خبرې ورکې راشي امن د معیشت دپاره ضروري دی امن معیشت دپاره ضروري دی لعلهم یشکرون دې دپاره چې دوی شکریا ادا کړي د الله د نعمتونو د الله تعالی د میوجاتو د دغه شیونو ربنا یا ربنا ای زمونږ ربه انک تعلم ما نخفي انک ته څه تعلم ته ښه پوهېږې ما په هغه شیونو باندې نخفي څه مونږ پټوو ونعلن او څرګندوو یو وما يخفى على الله من شيء في الارض نپټیږي په الله باندې هیڅ یو شی فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء نه په اسمان کې الله نه یو شی پټ نه دی دومره لوی خدای دی دومره لوی الله دی د دې ثنا او صفات هم پکار دی الحمدلله صفات کاملہ قدیمہ صدی للہ خاص اللہ د پارا دی نبل چا د پارا الذی اللہ غزا دے وحبالی علی الکبر اسماعیل الحمدللہ الذی دا مدعا دے دلیل بینی پا الذی سر الذی دا اللہ غزا دے زکا حمد و ثنائی زکا وایم ولی مدعا زکا الذی دکا دا اغزاد وحبالی صحبائی کمال را رائی کمال را علی الکبر سرا دا بڑا توب زمانا اسماعیل علیہ السلام سو کے روکو اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام یہی اسماعیل علیہ السلام پیدا کیدو په دا وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر یو کم سل کاله سو یو کم چې اسحاق علیه السلام پیدا کېده 112 سال عمر ان ربی لسمیع الدعاء یقینا رب زما څه دی اوریدون کې دی الدعاء د دعا یعنی مجیب دعا الله تعالی زمون دعا قبلوي مسلمان دعا خدای قبلوي رد کوي نه دعاګانې کوي مکا دی رب یا رب ای زمونږ رب اجعلنی مونږ وګرځوه مقیم الصلاة قایمونکې د منځ مونږ وګرځوه خدای د اعمالو توفیق راکړه همیشه دپاره من ذریتی زمونږ اولاد
ربنا یا ربنا اے زمونگا ربا وتقبل دعا قبول کا دعا زما اے رب زمون دعا دا دعا کوئی رجمات کې دا دعا هم کوي ته خدای دعا خود کوو خدا دعا چه کا ہے ربنا یا ربنا اے زمونگا ربا اغفر لی چه وکا بولو بھائی پیغمبر گناہ کری وای بل وای اغفر لی استر لی ما پټ کا د ګناه نه دا ټکه خزدا کو کنه کله د غفر نسبت نبی ته وشي هغه غفر په معنا د ستر سره دی خدای ما پټ کا د ګناه نه ما پټ کا د ګناه نه خدای ما د ګناه نه چک مستور کا پیغمبر ګناه نه کوي څه ګناه د پر مغفرت غواړي یدا تعلیم امت ته تعلیم امت والی والدیا او زما مور او پلار لرا وللمؤمنین مؤمنان لرا او پلار ته دعا کو دین مراد آدم و حوا دی دین مراد چه دی ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام کس دماغ د کار وکړ پلار خې دین کې نه و وما كان استغفار ابراهیم ابراهیم علیه السلام استغفار نه و مگر د وی وعده د واجب نه و ذکر فلما تبین له کله څرګند شو صدا د خدای دشمن دی بیا نه بیزار شو څنګه غواړم خو دې کې مراد والدین نه مراد آدم او حوا دي وللمؤمنین او مؤمنان لرا یدعو یا صدا دعا قبل النهی وا څه شي نه ابراهیم علیه السلام خدای معنا کړی نه و د دین هغه کې دا دعا کړی سمجھ میں آئی الله تعالی نه ابراهیم علیه السلام منع کړی نه و د مور پلار د دعا نه سدی د پاره د مغفرت دعا ما کا هغه کې دا دعا کړی حل شو مسله وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے خدای بخنه وکي مؤمنان لره کله چې قایمیږي حساب کله چې قیامت قایم شي حساب ته خلق وړاندې شي خدای هغه ورځ کې ته مؤمنانو بخا عام دعا کوي خدای رحمت را تنګوي ما ځان توال دعا کوي پلار ته مور ته کوي رشتہ دارو ته کوي بیا ټول امت ته دعا کوي مؤمنانو ته دعا کوي مؤمناتو ته دعا کوي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اے پیغمبره تهدید ظالم د پاره ولا تحسبن الله مگن الله لرا غافلا خبره اما د اغینا د اغشینونا نا خبره نه دی عمل الظالمون چې عمل کوي ظالمان الله نا خبره نه دی ظالمان باندې الله خبر دی او جلتی نه رنسی الله ون عذاب چه کوي رسته کوي عذاب رسته شي نبی د څوک دا نه وایي سزا خسړایا ما که خسړای نه وای د ما به مال نه ډیرې ده تاخير د عذاب دی الله نه خبر نه دی انما يؤخرهم ليوم انما خبر داده بل نه دی يؤخرهم رست کوي دوی لره ليوم اغور رجلرا عذاب د دوی تشخص فيه الابصار تشخص فيه الابصار ہے سبق کې په پاتې شي د دوی تشخص باقی بوی پدې کې الابصار سترګې به داسې نشي کولی داسې به شي کلو به پوتې شي په ورځ د قیامت کې به د خلکو سترګې چې داسې عرب په نشي کولی داسې تشخص فيه الابصار
او رب نشي ورکولی په دغه ورځې کې الابصار د سترګې بره پیدا نشي باقي به پاتې وي لواجد شدتنا مهطعين مقنعي رؤوسهم مهطعين مسرعين او بیڑی کون کی بوی اللہ لرا ملائک بے ورستنا ہنگا کئی زرکوائی مقنعی رؤوسهم او چتاون کی بوی اخپلو سرونو لرا سنگے دا دیر شداد دواجی چوانی غم دیر ضرور کس طرح دسی بھی کہ نہیں مقنعی رؤوسهم لا يرتد الیہم طرفهم سنب واپس کی گی دوی لرا طرفهم نظر دو دویو ای سترگی بھی دسی بنا کئی در رب دسترگو بو نویر و افئدتهم هوا اوزلو ند دوی سدی هوا انزلو نبی خلیوی دا اکلنا ایت حس بور کی نہیں زلو نبی خلیوی دا چیشی نا اکل سب نوی ځان حال بنا پوئیگی وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ اے نبی جی تو اوی روا خلق لرا یوم یأتیہم العذاب اغوری زی چراشی دوی لرا عذاب دو خدای تلا وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَائِبَ اغا کسان چی ظلمی کڑے دے خپلو زنونو باندے نفسونو باندے انکار د توحید سرا وای ربنا یا ربنا اخرنا ورستکم لرا الى اجل قریب اغا وقت اغا اجل نزدې لرا لږ وخت د پاره مونږ چک ورستک نجیب دعوتک خدای مونږ دنیا ته لاغونې بیا واستوان سمونږ تا د نبی دعوت چیک قبول ونتبع الرسول او مونږه اتباع د پیغمبرانو وکړو په احکاماتو کې دا واقع به دوی ته بله وینا نه وي دوی ته به دا وویلی شي د عار او د پیغور په شکل کې اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال آیا نه وای تاسو دنیا کې دا قسمونه خوړلو ته تاسو د پاره به زوال نه وي تاسو د پاره به عذاب د خدای تعالی نه وي وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او تاسو وسیدلوی مقیمین وای فی مساکن الذین بذکرونو د هغه خلکو کې ظلمو چې هغوی ظلم کوونکي وو انفسهم په خپلو ځانونو باندې وتبینا او څرګند شو لکم تاسو لره دا خبره واضح و تاسو د کیف فعلنا بهم سمونږ څنګه کار کړی و په دوی باندې په انتقام سره تاسو د ظالمانو کورونو کې اوسېدوی د کافرانو هغوی ته مونږ سزا ورکړې وه په عذابونو مو هلاک کړي تاسو نه لیدلو تاسو ته ښه پته وه وضربنا لکم الامثال او مونږ بیان کړی و تاسو لره الامثال مثالونه په قرآن کې په ژبې د انبیاو باندې وقد مکروا مکرهم وقد مکروا او یقینا دوی مکر وکړ د انبیاو د منذرینو سره مکرهم هغه مکر د دوی اخلي تدبیرونه د دوی د پیغمبرانو خلاف وعند الله مکرهم الله سره د دوی عذاب دی د دوی مکر وان کان مکرهم اگر کده مکرهم مگر د دوی لتزول منه الجبال تزیل شي په دې سره غرونه جبال نه مراد شرایع د احکامات الله تعالی د احکامات زایل شي فلا تحسبن الله پس مگن الله لرا مخلف وعده رسوله مخالفت کون کے د وعده خپل پیغمبرانو خپل سره خلاف نه کوي بلکې تعذيب ور کوي دشمنانو لرا
ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تعالی غالب ذات دے، مغلوب نہ دے، ذو انتقام خوند بدلے اخستلو دے د دشمنانو نا. یوم تبدل الارض، یوم په هغه ورځ کې تاسو یوه پوښتنه مخکې مونه کړې وه که یاد مو یوم په دغه ورځ د قیامت کې تبدل الارض غیر الارض، بدله به کړلی شي ځمکه غیر د دغه ځمکې نه. تاسو ته مو ویلي څه دا رسي والسماوات، بدل به کړلی شي اسمانونه غیر هذه السماوات، هر شی به بدل شي. وبرزوا لله دا بڑا غرضی کنه دا بڑنگئی غرب غروب جوړی لویه دمکا به کیږي دنیا کې. هغه دمکا څه ده؟ اذا وقعت الواقعة لیس لوقعتها کاذبه، هغه وه حادثه راتلونکې دی چې هغې دپاره دروغ نشته دي. خامخا وإذا السماء انشقت، کله چې اسمان څیري شي، پړاخ پړاخ بیل شي، راوغورځېږي، هر شی به راوغورځېږي، اسمان به کار ته رسي، د غرونه به چی شي، هر شی به الټا پلټا شي، ضد به پیدا کی. وإذا البحار سجرت، دریابونه به اور واخلي او غرونه به چی شي، ځمکې نه وچاسي، څنګه مضبوط ولاړ دي دا به غرونه داسې پورته وچاسي، اسمان به کار ته راغورځي. په ایمان سوی دینه غاټه حادثه بله شته؟ توبه توبه توبه. حال به ژوندي وي که مړه وي نو څه کوي اوس هغه ته کیا پته کېدای شي، هغه به پونګ سره شی کي. اسرافیل علیه السلام په دې وخت کې به د ایمان والا سړی نه وي، موږ تاسو به نه وي انشاءالله. خدای دې موږ تاسو ته ایمان نصیب وایي شي. په دې وخت کې به ټول خال مړه شی وي. الله تعالی به خپل طاقت مظاهره کوي چې د وطن ته غصب بس کړي، هر شی ړنګ پانګ کړي. د خلکو زړونه به د اسرافیل علیه السلام پوکي سره شی شي، وشلېږي، او دومره ساخت شي چې اول به د خلکو زړونه وشلېږي، مړه به شي، بیا به غرونه غورځي، اسمانونه به غورځي، مغ پوکي سره. ونفخ فی الصور، دوا پوکی دی، یو پوکای اول دی چې دنیا به وسړنګېږي، او یو دویم دی چې بیا به دا انسانان قبرونو نه چیږي. چېرته دا خو کله چې اسرافیل علیه السلام پوکای شروع کېږي نه، اول به ډېر خوندناک وي، لذیذ وي، خلک به یې چې دا څه مزه دی، څه خوند دی، خلک به کورونو نه راوځي او د حیوانات به هم راغشي، بیا خوند کې راشي، هر شی همنګاره ته ډنډکای وایي څوره نغه کې راشي، نشې کې راشي، هر شی به نشه شي، بیا به ورو ورو سختېږي، شدت به ورکې رسي، بیا به منډې شروع کړي خلک. نو په دغه وخت کې به حاملې ښځې هم چی وکړي، بیا به اخر دې حته ورسېږي چې زړونه به شی شي. پوه شول؟ قیامت قایمېدو په وخت کې به حاملې ښځې خپل بچي چی کړي، وغورځوي د ډېر شدت د وجې، خپل بچي به پرېږدي، بیا به منډې وایي، څوک به یو طرف منډې وایي، څوک بل طرف منډې وایي، ډېره ټینشن به نه کوي. یا الله که نه راوړه راباندې همدومره سخته خبره دی، قیامت همدومره سخت دی. وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا څرګند بشي دا خلق بروزي لله الله لره الواحد چې یو ذات دی بغیر د شریک نه، القهار چې دی غالب دی، قهار مانا غالب دی. وتر المجرمین، دویم پکینه ورسته چې خلک قبرونو نه راپاڅي، حساب ته روان کړي. وتر المجرمین، ته به وګورې مجرمان خلک یومئذ په دغه ورځ د قیامت کې مقرنین فی الاصفاد، دوی به تړلې شوي وي فی الاصفاد په زنجیرونو کې، غاړو کې به پړی ورچولې زنجیرونه،
سرابیلهم من قطران وی با قمیصونه د دې کافرانو من قطران د قطران د ترکول غوندې نه دا شی قمیصونه به د ترکول وي مطلب دا دی څه اور نه به جوړ وي هغه شی به وي هغې سره اور سختي کوي زیاتېږي یعنې د دوی نه به اور چې وي رتاوي مطلب دا دی وتغشا پټ کړی به وي وجوههم مخونه د دوی النار اور تغشا د بر النار فاعل دی لیجزی الله کل نفس ما کسبت لیجزی الله دې دپاره لام د عاقبت دپاره دې دپاره چې بدل ورکړي الله تعالی کل نفس هر یو نفس لره ما کسبت هغه څه د کسب کړی دی په دنیا کې حساب یې اوږد نه وي ان الله سریع الحساب الله جلد حساب والا دی هذا بلاغ للناس دا څه دی دا تذکیر دی دا نصیحت دی للناس خلق لرا ولینذروا به دې دپاره چې وویرولی شي په دې سره ولیعلموا دې دپاره چې دوی پوه شي انما هو اله واحد چې دوی ته پته ولګېږي الله یو دی که بله ورسره شته دی انما هو اله اله زده معبود واحد یو دی شریک نه لري او بل دوی ته دا پته ولګېږي ولیذکر اولو الالباب دې دپاره چې نصیحت قبول کړي عاقلان د عقل خوندان بسم الله الرحمن الرحیم الف